جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدې باب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نعلین مبارک تذکره کوي، یعنی کمی چپلې چې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمالولې. تقریبا بدې باب کې 11 احادیث ذکر کوي. د ټولو احادیث خلاصو نچوړ په یو روایت کې ذکر دی. حضرت قتاده فرمایي چې ما تپوس وکړو، قلت لانس ابن مالک رضی الله عنه، ما دا انس ابن مالک رضی الله عنه تپوس وکړو کیف کان نعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپلې او نعلین مبارک څنګه څه کیفیت او په څه طریقه جوړوي. نغیو فرمایل لهما قبالان، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چپلې داسې وې چې د هغې دوه تسمې وې، دوه لکه څنګه د بوټانو دوه تسمې وي. په بل روایت کې داسې راځي، حضرت عیسی ابن طهمان فرمایي وي مونږ ناستو، اخرج الینا انس ابن مالک نعلین، انس ابن مالک رضی الله عنه دوه چپلې روغ کړې نعلین د نبی علیہ السلام، جرداوین چې هغه بالکل د داسې چمړې نه جوړې وې چې هېڅ قسم ویښته پې نه و، خالص ښکلې چمړه وه. لهما قبالان او د هغې دوه تسمې وې. همدک شان روایت یې راته بیان کو انس ابن مالک رضی الله عنه، او وی فرمایل انهما کانتا نعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا دوانه چپلې چې کومې دي وي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپلې ما سره پاتې شوي دک دي دیدار یې وکړي. نو مونږ ته دیر بابا جی حفظه الله چې کله دا احادیثو درس کولو، نو هغوی هم د دغې سنتو په رڼا کې عملي طور سره مونږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نعلینو نقش پیش کو چې بھئی ما داسې جوړې کړې وي چې بالکل د احادیثو په رڼا کې وي. نو د هغه استاد په نقش قدم باندې مونږ د هغې نه تصویر واغستو، بیا ما هم جوړې کړې. تاسو ته عملي شکل کې ښیم چې د نبی علیہ السلام مبارک چپل څنګه وي، دا ستاسو وړاندې دي. بیا د دې احادیث په تشریح کې لیکل شوي دي، علماو لیکلي دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چپلو اوږدوالی چې کوم و یو لیش، خپې اعتبار سره زموږ په اوږده به نو ځکه دا لږه اوږده راغلی ده، یو لیش اوږدوالی. او د نبی علیہ السلام د چپلو مبارکو دا منځ حصه چې وه دا معمولی نری وه، او دا وروستو د تلی والا حصه معمولی پلنه وه، او چې کومه دا مخکینی حصه وه دا د دې ژبې په شان معمولی ګولایش پکې هم و، خو داسې نوکداره وه. او دوه تسمې چې څنګه حدیث کې ذکر شوی لهما قبالان، هغه دوه تسمې دا دي صحیح شو. نو دې کې خپه د دې ګوتې د دې منځنۍ ګوته ورکول کېږي، یا کو د انسان مټه ګوته ورکوي، دا هغه خپله خوښه ده. خو طریقه کار دا و چې دا دواړه تسمې د چپلې د منځ نه شروع شوې وې. نو یو تسمه داسې راغلی وه او یو تسمه داسې راغلی وه. دلته خو عمومي طور سره دواړه تسمې دلته ګنډلې شوي دي، خو محدثینو ذکر کړي دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نعلین داسې وو چې دواړه تسمې کمې وې، ابه داسې راغلې وې او داسې به د پوندې د پاسه به تړل کېدلې. نو دې سره به چپله د خپې نه وته. نو دا بالکل د احادیثو په رڼا کې جوړه شوې ده. د نبی علیہ السلام د چپلې د مبارک نقش دی. دا نقش دومره مبارک دی، د علماو په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. په دغه نقش باندې کو تاسو خیال کړئ داسې ډېر شی علما شته، یو بیج یې جوړ کړي دلته یې لګولي، چا به دې پټکي سره لګولي. زمونږ د علماو نه نقل دی، اشرف علي تانوي رحمت الله علیه زاد السعید کې لیکلي دي چې زمونږ اکابرو به دغه نقش په خپل سر مبارک باندې کېغوست او دعا به یې وغوسته، الله به دعا قبلوله. دا د مینې محبت خبرې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د عشق او د محبت خبرې دي چې څومره د انسان عشق او محبت زیات وي، اکمره عقیدت زیات وي، اکمره توسل به آثار الصالحین ورته ویل کېږي. ګوره انس ابن مالک رضی الله عنه دغه چپلې مبارکې ساتلې وې چې څوک به هم راتلل د دې دیدار به ورته کولو. نو دې نه ثابته دا شوه چې د نیکو خلکو د بزرګانو چې کم استعمال شده څیزونه دي په دې سره برکت ته حاصلول شي، او د برکت خپل مراتب دی او خپل حد دی.
دومره به نه تېروځي چې د شرک دروازه کولو شي. نور د دې په برکت سره یعنی روایاتو کې راځي د نبی علیہ السلام بیبي وه، هغې سره د نبی علیہ السلام یو چوغه وه، چوغه د نبی علیہ السلام د وفات نه پس هغې سره پاتې شوې وه. نو چې کم کس په هم مریض شو، بیمار به نو هغه چوغه به یې ورته ور واچوله، الله به ورته صحت ورکړو، الله به جوړ کړو. دې ته وایي تبرک بآثار الصالحین، د نیکو خلکو څیزونو چې کم استعمال شده دي د هغې په هغې سره برکت حاصلول، دا زمونږ د علمای دیوبند نظریه ده او دکه مونږ د دې قایل یو. خو چې بی دومره حده پورې لاړ نه شي چې مثلا د یو بزرګ نه څه پاتې شوي ته ورته سجدې کې او ته ترې غواړې، نو دا څیزونه اوس ټیک نه دي چې د شرک دروازه کولون شي، برکت ترې حاصلول شي. دا د 11 واړو روایاتو خلاصه مې درته بیان. الله دې موږ ته سم اجر نصیب کړي. الحمدلله.